نو خپې وینځل فرض دي او چې کله جرابې په خپو وي نو بیا د دې مسح ده، مسح په دې طریقه باندې. بعضې ملګري ناپوهه وي دا زموږ چې نن سبا کومې جرابې دي هغه په دې باندې مسح کوي. د بعضې غیر مقلدینو کلیپونه هم زما د نظر نه تیر شو چې په دې ورځو کې هغوی دا څیزونه چلی او د خلکو د منځونو د بربادولو کوشش کوي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد. انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو، نن 15 دسمبر 2023 دی. زه یو اهمې او ضروري مسلې په باره کې وضاحت کوم مختصرو الفاظو کې، چونکې د جمع شروع شوی د یخني ده. بعضې ملګري ناپوهه وي دا زموږ چې نن سبا کومې جرابې دي هغه په دې باندې مسح کوي. د بعضې غیر مقلدینو کلیپونه هم زما د نظر نه تیر شو چې په دې ورځو کې هغوی دا څیزونه چلی او د خلکو د منځونو د بربادولو کوشش کوي. د دې وجې نه زه 3 خبرې په دغه حوالې سره کوم د وضاحت په طور باندې. محترمو، اول نمبر، په اوداسه کې خپې وینځل دا فرض قطعي دي، دا قطعي فرض دي. دا قرآن مجید د آیات نه ثابت دي صریح، او دا تقریبا د 64 احادیث متواتره او صحیحو نه ثابت دي چې په اوداسه کې د خپو وظیفه دا وینځل دي. او د حدیثو نه دغه معلومیږي چې په خپو کې د یو یخته برابر ځای پاتې شي نو اودس نه کیږي، او بې اودس الله ته سجده لګول په دې سره سړی کافر کیږي. دویم نمبر، انسان چې کله موزه اچولی نو د شرایطو مطابق په هغې باندې مسح کول جایز دي. موزه خفین چې ورته ویل کیږي په عربۍ کې چمړۍ والا موزې، او په دې باب کې تقریبا د 72 صحابه کرامو 2 صحابه کرامو روایت نقل بعضو تر 80 پورې ویلي دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای مرقات د مشکات شرح د مولا علی قاری رحمه الله جلد 213 کې هغه نقل کوي. امام سے پروي ما قلت بالمسح، ما د مسح د جواز قول نه کو حتی جاءنی فيه مثل ضوء النهار، تر دې پورې چې د نور د رڼا په شانتي احادیث دلایل په دې کې ما تراله. او حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری جلد 1 باندې نقل کوي قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80. وی تصریح کړی دا جماعت د حفاظو چې بشک مسح على الخفين نه متواتر ده، او بعضو په دې کې روایت جمع کړي دي نو هغه 80 نه مغوښتي دي. نو دویم نمبر، په موزه باندې مسح کول یعنی 2 حالتونه شو په اوداسه کې. انسان کې خپو باندې هغه موزه نه وي د سرمنې والا نو د خپو انزل وظیفه هغه انزل دي، دې نه بغیر نه کېږي. دویم صورت چې په حدیث صحیحه او متواتره کې ثابت دی، 80 صحابه کرامو نه دغه روایت نقل دي چې کله په خپو باندې د چمړې والا موزه نو په دې صورت کې په اوداسه مسح کول هم جایز دي. دریم نمبر، جرابه د کم چې نن سبا ده په دې باندې مسح جایز نه ده. اول نمبر کې تاسو ګورئ د جرابو په باره کې زمونږ دغه دوستان کم دغه یاران کم روایت پیش کوي، 2-3 روایات دي. دغه روایاتو کې سندن یو روایت هم ثابت نه دی، ضعیف دي. بالپرس کې دغه روایت صحیح هم شي نو زیات نه زیات اخبار احاد دي، او الته د خپو وینځل په قرآني حکم سره ثابت دی، په حدیث متواتره سره ثابت دی چې د هغې وظیفه وینځل دي. نو که بالپرس دا صحیح هم شي نو خبرې واحد سره په نس د کتاب الله باندې زیادت جایز نه دی. نو په دې ضعیف روایاتو سره به ته د کتاب الله نسخه راولي، الان کې په ضعیف په خبرې واحد صحیح سره د قرآن نسخه نه راځي، نو په ضعیف روایاتو سره تر کوم طرفه راولي. دویم نمبر، کومه جرابه چې نن سبا ده د دې جرابې وجود هم په زمانه کې نه و، دا تقریبا 300 کاله وشو دی ایجاد شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تابعینو په زمانه کې ردی وجود بالکل سره وونه. هغه مشهور متل دی کنه هر سورګیره شاګول نه وي، دغسې په هغه عربي د ستا پښتو نه ده چې دا جرابې ورنه مراد اخلي. خو بهرحال زه په هغې باندې وروسته خبره کوم، خو یو خبرې ته ستاسو توجه راګرځوم. دا حضرات د فقهاو عبارات هم پیش کوي. ویره امام ابو حنیفه رحمه الله په اخري دور کې د صاحبینو قول ته رجوع کړی او په مسح جرابو باندې د مسح د جواز قایل شو. د یاد ساتئ فقهای کرام فرمایي هغه جرابې چې هغه د موضوع په شان وي په هغې باندې مسح جایز ده،
څنګه راغی په شان وي، یعنی کم شرایط چې په موزه کې به بنته کېږي که په هغه جرابې کې دغه شرایط وو خو بیا په هغې مسه جایز ده. او د هغې دپاره ځان نه څه روایات ځان نه څه حدیث د هغه جرابو والا روایاتونو استدلال نه کوي. هغه هم د عقم مسال الخفین چې متواترو احادیثو نه ثابت دی د عقل نه استدلال کوي، ځکه دا هم د جرابې موضوع په شانتي دي، خفینو په شانتي دي دغه جرابې، نو دا هم په هغې په حکم کې شوې، نو د هغې دپاره خو ځان له حکم نشته دی، همدغه حکم دی. زمونږ دغه دوستان غیر مقلد نظرات چې عوام دوکه کوي ګمراه کوي، دیو نه هم که ته تپوس وکړې دیو دغه دوه درې روایت راواخلي د جرابو والا، نو ګوره یو خو د خپو وینځل دا د دې په اوداسه کې د خپو پریزه دا وینځلو، که موزوي چمړې والا نو بیا مسه ورباندې جایز متواتراتو نه ثابتو. دریم نمبر اوس د جرابې دپاره مستقل دریم حکم دی ثابت دی، نو اول خو دې له متواتر روایت راوړه هغه نشته دی، هلکه صحیح هم نشته دی، ضعیف دی، خو چلو هغه هم بیا پرېږدوه. مونږ په موزه مسه کوو متواتراتو نه ثابت دي، حدیثو کې دغه هم ثابت دي چې په دې به څو ورځې کې د مقیم دپاره یوه ورځ یوه شپه، د مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې، د څنګه مو مسه کې پاسه به 3 اوتې راکاږي. دا ټول د دې احکامات په احادیثو کې شته دی، لیکن د دې حضراتو نه تاسو تپوس وکئ وایي په مسې باندې به مقیم څو ورځې مسه کوي، مسافر به څومره کوي، طریقې څه ده، که وشلېږي څومره وشلېږي، دا د دې ته تاسو تپوس په خدای د دې پته ورته نشته دی، نه په حدیثو کې د دې ذکر شته. هماغه خفین د موضوع والا هغې نه احکامات راخلي دا په هغې باندې قیاس کوي، یعنی یو فرضي عمل په قیاس سره د ظالمان ثابت دی او ضعیف روایت سره د قرآن آیات دغه منسوخ کوي. او دا کم د ائمو خبره چې کوي، نو ائمه کرام فرمایي چې کمې جرابې د موضوع په شان وي نو په هغې مسه جایز ده، ځکه دا ځان له څه حکم نه لري بلکې دا په حکم د موضوع کې ده. شرایط یې څه دي دا حضرت مونږ ته وایم دا شرایط د کوم ځای نه ثابت د قرآن حدیث نه وښایي، نو موږ ته د قرآن حدیث نه مونږ په جرابو باندې سره موضوع په جرابو باندې سره مسه شته دی نه، شرایط درته سره کوم ځای نه وښایم. البته هغه جرابې چې د موضوع په شان وي نو اوس ګوره هغه متواتر حدیثونه ثابت دي، نو باقي کوم شرایط دي، مثلا دا چمړې والا موزه چې ده که نه دا که ته سترګې ته ونیسې نو د نور شواګانې پکې په نظر نه راځي. نو اوس که کومه جرابه دومره سخي نه پیړی موټی چې دا سترګې ته ونیسې په دې کې د نور شواګانې په نظر نه راځي، یول صفت. دویم صفت دا موزه ته په دې باندې اوبه ورباندې ده کې دا اوبه نه جذب کوي، که په کومه جرابه کې دا صفت مې چې دا اوبه نه جذب کوي، دویم شرط چې په هغه جرابه کې دا صفت مې. دریم نمبر په د ځمکې باندې دغسې پرېږده موزه په خپله ودرېږي بغیر د سهارې نه، نو کومه جرابه چې دومره پیړۍ چې هغه په ځای باندې پرېږدي په خپله بغیر د سره سهارې نه ودرېږي. څلورم نمبر دغه موزه بغیر د ګنټس نه خپې پورې قایمي، نو که په کومه جرابه کې دا صفت دي چې هغه د موزې په شان چې هغه هم په خپې پورې په خپله قایمېدی شي. پنځم نمبر په دې موزه کې مسلسل مشي کېدی شي، ګرځېدل پکې کېدی شي، نو که په کومه جرابه کې دا صفت دي چې په هغې کې انسان مسلسل ګرځېدی شي. نو ګوره د 5 صفات چې په کومه جرابه کې وي دا د موزې په شان ده، نو په موزې باندې خو مسه د متواتر احادیثو نه ثابت ده، نو دغه جراب هم د هغې په حکم کې ده، ځکه صفات د موزې ټول په دغه جرابې کې موجود دي. نو د هغې دا کول چې موږ ته دا وښیي او دا وښیي دا په زول خبرې کې. بله خبره مې اهم وکړه چې په دور د خیر القرون کې د دې جرابو تصور د سره نو. زه تاسو ته یو روایت پیش کوم د انس رضی الله تعالی عنه، راشد ابن نجیح پر سنن الکبرى د بیهقي جلد 285 کې د روایت شته دی. راشد ابن نجیح فرمایي قال رأيت انسا، ما انس رضی الله تعالی عنه وکتو دخل الخلاء بیت الخلاء ته داخل شو علیه جوربان، دې جرابې په خپوی. اوس هغه جرابې څه دي اگر چې دغه روایت د دې وړ نه دی چې په دې باندې موږ د قرآن حکم منسوخ کړو، خو هغه څه هغه جرابه سو علیه جورب اسفلها جلود و اهلها خز، د هغې پاس طرف چې و لاندې طرف چې و دا د سرمنې و، دا د چمړې و، او پاس طرف چې و هغه د رخم و. هلته هغې ته جرابه ویلی کړه، دا جرابې سره وی نه دا باریک، د دې 300 کاله اوس شو د وجود دی. او دې حضرات ته تاسو وګورئ کله په جرابو باندې مسه کوي لوله خوا دې خوا وګورئ څوک شته دی نو بیا پرې مسه وکړي، نو ستا په نظم دا شی جایز نه خپل زړه درته څه وایي. او بهرحال مسلمانانو په دغه جرابو باندې مسه نه کېږي، د دې نه ځان وساتئ، هم د ګمراهۍ سره مخامخ کوي او د سنم تباه کېږي. په دې باب کې هېڅ قسمه شرعي دلیل دی ونه لري، هغه هر سورګۍ شاګل والا قصه ده، عربي راواخلې د پښتو جرابې دي، ثبت دا جرابې وینه د سره 300 کاله وشو د وجود راغلی دی، وجود یې نه و، نو تر حدیثو کې د جرابې نه څنګه د جرابې مراد اخلي. دا خو داسې ده یو سړي د نبوت دعوه کړې وه،
نابل ورته ویل ستاسو سره څه دلیل دی اگر چې پیغمبر د نبوت دروازه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله بند کړي دغه نو څه قسم بل نبی دنیا ته نوې نشي راتللی نوې نبی دنیا ته نشي راتللی نو د مدعي نبوت نه امام منیفر مولا فرمای دغه نه د دلیل طلب کول دغه کفر دی نو دی ورته ستاسو سره څه دلیل قرآن کې راغلی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به د نعیم په باره کې ستاسو نه تپوس کېږي نو هلته خو نعمتونه مراد دی نعیم نه دی خپل ځان زما نعیم نه منه قرآن کې راغلی زما باره کې به تاسو نه تپوس کېږي دقه مثال له غیر مقلدینو دی چې بس جراب لفظ یې وکړه اگر چې هغه روایت ثابت نه وي هغه او دا در جرابو لفظ راغی برحال محترمو ځان وساتئ خپل مزونه مه بربادوئ په دې څیزونو باندې کله چا زیات زړی چې مسه وکړي ځان له دې جراب موزې را پیدا کړي خوفین چې ورته ویله کېږي چمړې والا بیا بېشکه په هغې باندې مسه کوه په جرابو باندې مسه نه کېږي د دې نه ځان وساتئ جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ